طارق ابن زیاد کے وہ آپ کے اندر ڈالنا چاہتی ہے د دې روح ته ڈیولپمنٹ د پاره تعالی څه پکارو قرآن بولے جو چیز جہاں سے آئی ہے وہاں سے وہ کو کرتی ہے نہ داغے سر خوشحال آئی نو روح کہاں سے آیا ہے روح اوپر سے آئی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی اللہ میں نے اپنا روح اس میں ڈال دیا تو اس لیے جب کم سڑے چی مرشی نو منگ سوائی چی منگ تے اطلاع راشی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون نو روح اوپر سے آیا ہے وہ اوپر واپس جائے گا او دا بل بدن دا ټول اور چې موږ ځان ووجو چېرې ویټ ته که دغه کا بل ورځ یو کس مریض راغی نو د هغه 200 کېجي ویټ و نو ما ورته دوره منه ته یې ته ځان ګرځې نو هغه سړی به څه خوري به سافټ ډرنکس دا مې ډېر شوق دی خواږه څیزونه مې ډېر خوښي نو دا به چېرته ځي وہ زمین کے اندر جائے گا نو کوم شی چې ته د کیڑو لا یعنی غلط تیارې په هغې زما ستا کنسنټریشن دی په هغې شي کنسنټریشن نه دی چې هغه بره ځي او دې ته روح وي نو د روح کی غذا موسیقی نہیں ہے روح کی غذا قرآن ہے نو چې کله روح کی غذا قرآنی د هغې د ډیولپمنٹ دپاره بس تا د روژې دو گونه کارونه دي نمبر 1 دن کا روزہ اور رات کی تراویح یا قرآن دا دوگونا کار دی نو دیو جن ساره پاره 2 سفارشیان پکار دی په میډیکل کالج کې چې ایڈمیشن کیږي او تاسو سره دغه نه پرنسپل صاحب اشنایی نو څومره په اسانه به ته انټر شې که ستا سره کارډ داسې چې هغه کارډ چې ته وښې او سړک تړی دی دننه کې نو څومره به خوشحاله نو په قیامت په ورځ به 2 کارډونه پکار راځي الصیام والقیام یشفعان روزہ کا کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس قیام ان رات کے تراویح کا بھی کارڈ ہونا چاہیے دلتا قرآن بھی تھا دورزی دی روجنی والا دا بستا شفاعت کی نو لا جگتا ہے گورا سیام بہت سوئی یا ربی قیامت پورز باندے سیام حالتا چکا خبر رکھی ناغا ٹرو دا خدا بلا خبر منگ تا ٹرو نخ کاری اور قرآن دروغ نوئی سیام تسوئی منعتہو الطعام بالنہار میں نے اس کو دن کے وقت کھانا کھانے سگریٹ پینے شربت پینے اور چائے لینے سے منع کیا تھا دا خو ٹھیک ہوئی کنا واقعا یو کس ما زیگر زمون سر روزہ ما تولا پا کراچے کے نو ما ورطے میں اسی زما پڑھ کے رالا میں آپ کا روزہ تھا نغمہ تو جھوٹ کیوں بولوں آج نہیں تھا تو ایسے بہت کم لوگ ہیں جن کا روزہ نہیں ہوتا لیکن روزہ ہوتا ہے دن کو لیکن قرآن بر قیامت پس ہوئی یا رب منعتہ النوم باللیل میں نے رات کو اسے روکا تھا نوم سے سونے سے نیند سے نو ته وایي چې د شپې به ته د خوب نه دې منع کي نو که ته ټوله شپه ودی نو قرآن دا دروغ گواهی نه کوي نه که ته ټوله شپه کې رمبوټ کې نو قرآن دا گواهی نه کوي او نور سنا خو څه چې دی چیمپئن ټرافي د چیمپئن ټرافي میچ کو تر شپې ګورې اته وایي چې دوره وکټې واغستې نو قرآن لیونی چې تاله گواهی کوي او دا چیمپئن ټرافي په دې ورځو کې چې دې خلقو رخ کړې ده نو دا د دې دپاره رخ کړې چې خلق د روژې نه محرومه شي ځکه بوډاګان او هلکان او جینکۍ ټول ټي وي ته ناست او هغې ته ګوري نو ویې لکه پاکستان خو ته اوټ شو نه مړه وایي مزه کوي وایي چې د افغانستان وګټلی دی برتیانه بیا په بل چا باندې جنګ کوي نو د قریشو چې کوم رویه وه د قرآن سره هغه رویه ستا د پاکستاني دی ته سوی معین صدیقي دی کو سره محسن نقوي د هغې د ویولې وی خو هغوی څه وې اذا قدي لا تسمعوا لهذا القرآن دا قرآن اورئ ما او څه کوئ پکې والغوا فیها شور کوئ نو کوم خلق چې په سکرین ټي وي ګوري نو هغه شور نه کوي نو په کوم ځای بعضې ویډیوز مونږ ګورو زموږ خپل ملګري نو په کور کې دننه جوړ کړی نو جینکۍ او هلکان ټول داسې ټوپونه وایي نه خو قرآن نه وایي نو چې د روژې په شپه کې ته قرآن نه وایي او د شپې هغې ته ناست نو دا والغوا فیها نه شو نو قریشو د مکې چې کومه خبره کړې وه هغه ما تام کوو نو د قرآن تا لپاره دروغ به وي د قیامت په ورځ چې منعته النوم باللیل ما د شپې منې کړی نو ته به حیران شي چې د قرآن او د رمضان داسې نسبت ته ایکول دي پیرلل دي لکه څه وایي الصیام والقیام نو الصیام از ایکول ټو قیام نو صیام څه وخي نن سبا تاسو ته پته ده سار کېږي په 100 د ما په خیال په 20 باندې
نو چې 20 باندې ماښام کېږي په 100 په چې 5 باندې نو 12 غنټې روژه ده نو قیام سوره دی هغه زمونږ استاد چې نیمه غنټه کې تراویح خلاصې کړي نو زه خوشحاله شم نو کو 2 غنټو کې خلاص کړي نو صیام از ایکول ټو قیام په قرآن کې نو دواړه پیرلل دي او هغه ستا 1 غنټه نیمه غنټه دي بل د 12 غنټې دي نو په 2 دغه کې چې تا لپاره سفارش کوي په 2 سفارشانو کې د یو لنګړه شو او بل کو د لاخې نو ښه وی نو موږ په دې زور ورکو چې دا بل دغه چې دی سفارشي چې دی دی به لږ مضبوطول غواړي او هغه بالو کېږي چې د شپې ته قیام له زور ورکې اوس ګوره صورت مزمل کې تا ته ښیي چې څنګه به ودرېږي نو ما به خیال تاسو اکثرو ملګرو ته کو یاد یې پکار نه ده چې نه یادول پکار دي نو څه ویلي قم اللیل د شپې ودرېږه نو د شپې به ودرېږي نو ورپسې څه وایي الا قلیلا که لږ ترې نه ودرېږي نو فرض که 8 غنټې شپه کې نو 2 ترې لرې که نو څو پاتې شو 6 غنټې به ودرېدل پکاري نو بیا څه وایي ورپسې نصفه نیمه نو 4 غنټې به ودرېدل پکاري او زد علیه یا پې زیات کا نو د شپې قیام ډېر ضروري دی ځکه القرآنو یا الصیام والقرآن یشفعان دواړه به ستا شفاعت کوي نو حدیث کې څه دي من صام رمضان چا چې د رمضان روژه ونیوه نو ومن قام رمضان نو ګوره الفاظ د رسول الله یو شان نه دي نو چې سامه 12 غنټې نو چې قامه ولې 2 غنټې یا 1 نیمه غنټه دی نو په دې کې زما ستا ذمواري دا ده چې یو خو به د شپې اوږدې تراویح کوو یو به د چربانګ تهجد کوو ځکه چې په دې دوران کې ما تعالی 2 بلینک چیکس راکړي حدیث کې دا دي چې للصائم د هر روژهدار دپاره فی کل یوم په هر یو ورځ کې دعوت مستجابه فی یوم و لیلة په شپه په ورځ کې یوه دعا به خدای ستا قبلي چې هر څه ترې غواړې د ټایم ته دغه مه کوه تعدي مه کوه خدای به یې قبلوي نو چې 2 شي نو په 30 دن کې به څو شي 80 نه شو نو 60 دواګانې به د خدای قبلوي نو د ورځې هغه کم ټایم دی هغه افطاري کا ټایم دی او د شپې هغه کم ټایم دی هغه سحري کا ټایم دی نو د افطاري په ټایم کې چې ستا به پکوړو جنګي او چې ته ښځې ته قارېږي چې مالګه دې پکې نه ده اچولې او نن پکې چکني ټیک نه ده نو دوا به څه وخت کې د دې وجې نه خلک خوش قسمته دی چې د افطاري په وخت کې د افطاري نه مخکې اجتماعي دعا کوي ځکه چې الله به یې قبلوي او خلک ډېر بد قسمته دی چې هغه په دغه وخت کې دې ته څه سپیشل رمضان بل ټکی را سره تاسو وایي نو کم خلق چې سپیشل رمضان ټرانسمیشن ګوري هغه د افطاري د دعا نه هم محرومه دي او هغه د چربانګ د تهجد نه محرومه دي نو ډاکټر صاحب مانځله سار مانځله راته په روژه کې خو لیټ راغی نو بابو صاحب ما ته خبره کوله وی ما ته چې ته خو پېشمن له پاسه نه ول نه راځې هغه وی زه فیسبوک ګورم نو دې ته مې فکر نه نو ولغوا فیها دا یو غټ مثال دی دا سپیشل ټرانسمیشن په هغې کې چې کومه جینۍ ناستی او د هغې چې کوم ډریسي او د هغې چې کوم سرتوري نو هغه په حقیقت کې د رمضان توهین کوي اته وایي نه دا ماته مسلې بیانوي نو دا هم د دې خلاف یو سازش دی چې دا سازش ته ناکامه کوي اوس ورته بیا ګوره لاولنی آیات څو کتاب چې دی لیکلو ته وایي کتیبه نو قرآن کې چې کتیبه راشي نو دا یې لیکلی په پښتو کې وایو دا کمره په ما پسې څه وکړه موږ چې به کمرې غوښتې ر وارډن نه په ما پسې ولیکه نو په ما پسې الاټ شوه کتیبه ټکی راځي نو الله هلته کتیبه ټکی استعمال کړی دی کتیبه علیکم الصیام په تاسو باندې روژه لیکلې شوې ده نو روژه ولیکله نو دا چې راله د روژې 3 فیزز دي دا چې زموږ دا ډیولپډ روژه نه ده دا د 3 فیزز نه تېره شوې ده لومبنی فیز دا چې روژې فرض نه وې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به صرف په میاشت کې څو روژې نه وې تاسو ته چاته پته ده 3 به یې نه وې وصیام 3 ایام فی کل شهر په هره میاشت کې به 3 روژې نه وې او یو به د محرم روژه نه وه نو 4 شوې نو محرم په کال کې یو روژه راتله نو 3 روژې به یې نه وې نو ګویا که چې روژه فرض نه وه دا د هجرت نه مخکې
د هجرت نه مخکې بل فیض شروع شو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم د قرآن د اصولو ته ګوره ستاسو نه پوخا چې کم خلق تیر شوی په هغه هم روژه فرض وه نو هغې مړه شوي نو ته به هم نه مرې هغه په تندر نه یخ شوي ته به هم په تندر یخ نه شې هغه په شاک کې نه وتلي ته به هم په شاک کې نه ځي دا مثال شو که نه ستا نه مخکې خلق منې دې وجې نه وایي چې د روژې د کتاب داسې نسبت دی چې موسی علیه السلام له خدای کتاب ورکاو د هغې نه سنو تورات د هغې نه مخکې پر موسی روژې ونیوې 30 دن یې غوښتلی و بره او چې په 30 نه پسې ورسره 10 نورې کړې نو 40 دن هغه هلته چیله وکړه ومې روژه نیولې وه بیا ورته 10 کمانډز میلاو شو د موسی علیه السلام قوم داسې و لکه زموږ د اتنا هلک چې نرسري نو نرسري کې چې ماشوم وي که نه نو هغه په خبره په حکمت نه پوهېږي هغه ته به صرف حکم کې نو ماشوم چې خاورې خوري نو ته به ورته څه وایې چې هلکه څه کوه خاورې مه خوره خو حکمت خو ته نشي خو چې په خاورو خوراک کې دا نقصانات دي ځکه چې حکمت د هغه په سمجھ کې نه راځي د دې وجې نه په تورات کې 10 کمانډز 10 کمانډز اف تورا په کې صرف دغه دا حکمونه حکمتونه پکې نه و ځکه چې هغې په سمجھ کې نه راتلو نو موسی علیه السلام هغه 10 کمانډز هغه ته په تختو میلاو شي نه په تختو